بسم الله الرحمن الرحیم. د پری میچور ایجوکولیشن په اړه کې ډیر شیخ خلکو نن کالز کړي دي ماته چې یاره ډاکټر صاحب موږ ته غټې مسلې دي. یو کس پکې دی پرولي چې یاره ډاکټر صاحب زه څه وکړم، ډېر پریشان یم او مسافر یم، کور ته نشم تللی او د کور طرف نه باندې پرشر دی د واده او دغه او زه مطلب چې ماته مسایل دي. نو د دې لپاره په هومیوپیتیک کې ټریټمنټ شته. تاسو ته ما ویلي هم دي، خو یو خبر تاسو ته کومه ضروري خبره دا ده چې د پری میچور ایجوکولیشن لپاره دا د انزایټي غټ کردار په دې کې د انزایټي دی، دا ډیپریشن دی، دا وهم دی، دا پریشانی ده. بل خبره دا تاسو ته یو مسله لا راغلی نه ده، مطلب تاسو ته یو کار لا شوی نه دی، هغې نه مخکې تاسو په پرشر کې تاسو یریږئ. مه یریږئ د یو خبرې مطلب چې تاسو مطلب چې یو سیند دی، تاسو په روزه یریږئ چې که دا مویسي دا تا نه وړي. ستا حوصله چې مضبوطه کړه دا سیند تا نه شي وړی، دا به ته چې کم دی نو لکه خپله حوصله مضبوطه کړه. مطلب چې ته په داسې په روډ باندې په روزه چې یاره ګاډی لرې روان دی، ته یریږې دا ګاډی ماته راورسي، نو ته دغه خبره د ذهن نه